په دې وخت کې زه ډېر زیات تنګ یم، په دې خپله زندګۍ تنګ یم، خو دومره وایم چې بس ما له دومره قدرې راکړي چې دا کوټه یې رانه جوړې کړي. تاسو نارینه اولاد نشته؟ نه زما اولاد نشته. اختر کې نوې جامې اچولې وي؟ نوې پلار عالم نه اغوستي. ښه نه یې اخیستې ده د پلار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. ډېرو عزتمنو کتونکو یو ځل بیا د کیمرې مخامخ رالو په رسالپور کې. په رسالپور کې دا سایس منډي هاشم آباد دی چې زموږ دغه مشر دی موږ ته بار بار رنګونه کول چې یاره موږ ته راشئ. غریب دی، بېوسه دی، لاچاره دی. یقین کوي د دوی دا واقعه به زه تاسو ته بیانوم، دا به ستاسو نه برداشت نه شي. زموږ مشران وایي د سپین روبو نه د مشرانو نه د خولې نه دواګانې والئ او د هغوی خدمت وکوئ. خدمت کول هسې هم د هر چا په کار دي، خو بیا د مشران په مونږ باندې ډېر زیات ګران دي. د مشرانو د خولې نه هر یوه ته بد دوا هم قبلیږي او د مشرانو د خولې نه وتې هر یوه دوا هم قبلیږي، ځکه دا مشران په ما باندې ډېر زیات ګران دي. کله چې انسان ضعیف شي، بوډاپه پرې راشي، د هغه ژوند بیا ډېر زیات ګران شي. کله چې بیا د هغه ضعیف خپل کور نی، دغه زندگی بیا نور هم په سختانو کې تیریږي. کله چې د هغې مشر رسته رزه د سترګو نظر کمیږي، د سترګو نظر یې ځي، دغه ژوند یقین وکړئ دغه په ژوند کې وروسته خواږه پاتې هم نشي. کله بیا چې د هغې مشر چې کوم دی نو چې کومې لوریانې دي د غریبۍ نه، د بېوسۍ نه، لاچارۍ نه هغه چې کوم دی نو رشتې ورکولی نشي د دغې د لاسه، دی له به سکول غواړي، دی له به سامانونه کول غواړي، د غریبۍ د لاسه یې ورکولی نشي، د هغوی دا ژوند یقین وکړئ ډېر زیات سخت شي. بهرحال په دې ارمانونو کې زموږ دا شانتې سپین روبي د خاورو پناه شي، خو افسوس چې هغوی ځان سره ټول ارمانونه یوسي، ټول ارمانونه یې خاورو سره خاورې شي. زموږ دغه دا شانته مشران دي، اول مونږ له پکار دي چې زموږ په خپلې محله کې کم غریبانان دي، مسکینان دي، بېوسه دي، لاچاره دي، مونږ راشو، مونږ تپوس وکړو چې ستاسو څه مجبوري ده، ستاسو څه بېوسي ده، تاسو په دې سپین ډکو باندې، په سپین ږیره باندې تاسو اوس هم ځئ او مزدوري کوئ، دیاړي کوئ ترکان سره. بهرحال راځم به خپل مشر سره چې دی مونږ سره د ژوند په حوالې سره څه وایي. یقین وکړئ قدرمنو دلته کې ډېر زیات درد دی. امید لرم د خپلو مسافرونو لا چې مونږ سره به ودرېږي. کله چې مونږ هر یو ویډیو کړی ده هغوی راوچت شوي دي، هغوی پله بیک ویلی دي، مونږ سره مدد کړی دی. انشاءالله زه اوس هم امید لرم چې دا شانتې بېوسه، دا شانتې غریب، دا شانتې لاچاره چې واړه کاکي بچي دي هغوی رزق پورې اریان دي. زه امید لرم چې مسافرونه به دې ویډیو سره مونږ سره به هم ودرېږي، مونږ سره به مدد کوي. منم چې په مسافرو باندې هم سخته ده، د کرونا وبا چې کومه راغلې ده، ټول ملکونه چې کوم نه متاثره شوي دي، خو بهرحال چې ستاسو یوه روپۍ جمع کوئ په میاشت کې نو هم به د دې مشر څه وشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه یې جي ښه طبیعت ښه؟ الله تعالی فضل دی. تاسو څنګه یې؟ ډېره مننه چې تاسو زما د غریب خانې ته راغلې. وروره زه خو د دې ځای اوسېدونکی نه یم، زه د مردان اوسېدونکی یم او په چکوال کې مې یو چا سره کار کو او هلته مې تقریبا یو 40 کاله د هغه صاحب سره تېر کړل. بس بیا زه هغې راوویستلم او چې راوویستم زما 3 لوڼه دي او مطلب دا دی نور مې څه اسره نشته او 12,000 روپۍ راکولې، خو زما پې ګزاره کېدله. د هغې چې زه راوویستم نو بیا زه لړم دلته کې دغه کډه مې چې ده نو په چکوال کې زما دوستان دي، د دې نوښار اوسېدونکي دي، ازاخیلو اجي جاوید صاحب نوم یې دی. د هغه په کور کې مې هغه کډه دغه په بټۍ کې مې کډه کېښودله. دلته نه مې بیا دا بچي را روان کړه او رالم دلته کې. دا زما د خورینو کور دی، زما خورۍ نه دي، دا زما خپل کور نه دی او زه دلته کې یم. نو بس دغه د ستونزې دي او مطلب دا دی زما نظر نشته. ستاسو نظر نشته جي؟ زما بچې ته دې سترګې نظر نشته او د دې سترګې مې لږ شانتې نظر دی. دا راته ووایي جي چې تاسو په دې عمر کې ستاسو عمر به څومره؟ بچې زما عمر تقریبا لږ دی، تقریبا 50. دې غمونو چې کوم ده نو 100 کال له ورسو 50 سال دی، خو لکه چې څوک راله وګوري نو مطلب دا دی هغې ما ته بابا او کاکا وایي او زه خپله مزدوري کوم د خپلې لور سره. اورېدلې مې دي جي چې تاسو په دې عمر کې هم مزدوري کوئ په دې سپینه ږیره باندې؟ نو دا بچي خو غواړي که نه، دی غواړي، دا خو غواړي، دي ته خو پته نشته چې دی کوم ځای کې ګټي کوم ځای کې. او دا وړه لور مې ده، وړه
ابسا د دې نوم دی دا راسري ابسا او دوه نور دي یو لور مې چې دی نو مطلب د هغې تلي مردان ته سکار دپاره او کور والا مې تلي دي ٹھیک شه جی مننه جی ګران کتونکو د دی اوس کور والا نشته موجوده ټایم کې هغوی به مونږ سره ناشو هغوی به هم د خپل چې کوم دی د زړه فریاد به یې کړی و دا راته ووایه جي چې ستاسو نارینه اولاد نشته نه زما لور زما اولاد نشته خفه کېږئ مه جي انشاءالله مونږ د سره یو زمونږ ډېر پښتانه وروڼه تاسو ګوري امید لرم چې په دې غږ په دې اواز باندې به زمونږ پښتانه وروڼه راوچتېږي او تاسو سره به امداد کوي ضرور بس الله دې هغې سره ښه وکړي ما ته دلته د خورۍ نه ځای راکړی دی بیا راله چلته کې دغه حاجي جاوید صاحب چې کوم دی نو هغه راله لږه خښته راکړې ده دغه ځای مې کار شروع کړی دی په دې پردي کور کې اوسمه دا خو خورۍ نه دي نن سبا رور د رور مطلب دا دی نه اوري خو دا خو خورۍ نه دي چې دې زه دلته دیره کړې ما دلته دا میاشت دوه مې وشوه چې زه د دې سره اوسم اصل کې جی خبره ده چې دا کور خو ډېر لنډ تنګ دی او تاسو دلته کې اوسئ خو په خورایو باندې نن سبا اعتبار نشته ټیک ته تاسو سره خو کړو خو یو ورځ به دا شانته راشي د هغې به په خپله ضروره شي تاسو ته به وایي چې اوسئ نو بیا به دی کوم ځای کې اوسي خو لکه د خانه بدو شو به کله یو ځای کې تمبو تړي کله به بل ځای کې تمبو تړي څوک به هم د پوښتنې څوک به هم د تپوس ني دا راته ووایه جي چې ژوند څومره سختانه کې دی یاره بچې په دې وخت کې خو په دې وخت کې زه ډېر زیات تنګ یم په دې خپله زندګۍ تنګ یم خو دومره وایم چې بس ماله دومره قدرې راکړي چې دا کوټۍ راله جوړې کړي مطلب دا دې څه خښتې مختې راله جمع تاسو بنګلې نه غواړئ خو چې صرف عرضي زما کور جوړ شي او دیوال چت سور وشي او زما دا بچي په هغې کې بس د چت د سوري ډېره مننه انشاءالله زموږ وروڼه به ضرور تاسو سره امداد او باقي زه هغه خلکو د دې نه یم پرېښې د دې یې پرېښې وه چې به یا به خیر غواړم یا به ستاسو غونته کې ځوانان بچي راځي دي ته به زه دا سوال منت کوم او دا میډیا واقعي کله چې راکړي کشلې راکړې هغه شاید اقبال صاحب ته مې کړي خو لکه هغې د طرف هم داسې ما ته څه ډونیشن انشاءالله کېږي به جي ضرور به کېږي دا زموږ غیرتمند پښتانه وروڼه تاسو ګوري او دا راته ووایي چې په ژوند کې دا شانتې ورځ راغلې ده چې دا واړه کاکۍ اوږې اوده شوې ده یاره بچې بس وخته ته خدای پاک رزق راکړی دی او مطلب دا دی چې ډېرې ستونزې را باندې راغلي ډېرې سختۍ راغلي سختۍ د دې پورې راغلي چې دا یو لور ما اوس 2 لاس وخت پې واده کړ یو روپۍ را سره یو روپۍ نه چې دا کومو جامو کې وه په هغې کې مې ورکړه اصل کې جي نن سبا دور کې د هر یو پلار دغه ارمان چې زه خپله بچۍ سره ډېرو سامانونو ورکم او نن سبا چې سامان ونه کړي نو د سخر د طرف هم یو پیغور جوړېږي نو یقینا چې تاسو هغه واده کوله او تاسو هغې له څه نه کول نو په هغه وخت کې ستاسو زړه له څومره درد راته نو بس درد دا دی چې تر عمره پورې هغه داغي په زړه باندې پاتې شي او مطلب دا د خبره ده تر کمې پورې شي زندګي نو بس تېرو به که هغې کې څه هغه وړوکې هلک دی که هغه مې زوی جوړ شو زوم مې دی نو بس زما به یو پشتي جوړه شي که نه نو بس د هغه چا خبره هغه خپله لار او زما خپله لار که زه خیر غواړم که ګدا غواړم خو دې بچو ته خو بیا را پیدا کوم الله به خیر کې دا راته ووایي چې کله د شپې اوده کېږئ کله یوازې شئ څه سوچ کوئ اکثر څه ګیله هم زړه کې راځي یاره بس هېڅ ګیله مې زړه کې نه راځي خو بس بچې دا ګیله مې په زړه کې راځي چې زه ډېر بې سوک یم بېدس یم بېوس یم هېڅ اسره مې نشته بغیر د یو الله نه خپل لمونځ په 5 وخته کومه او دا واړه مې دي په دې کې مې ما په دې باندې سبق مبق لږ ډېر ویلی دی خو زما لږ اسره وه اوس مې دا 2 3 4 میاشتې وشوې چې بالکل اسره مې نشته بالکل هېڅ هم نشته چې یاره ما سره څوک امداد وکړي انشاءالله ضرور به کوي جي ضرور به کوي انشاءالله تعالی زموږ ډېر پښتانه وروڼه تاسو ګوري هغوی به تاسو سره ضرور چې کوم دی هغوی هلته کې د خپلو خولو نه چې کوم دی روپۍ اوښکي او د خپلو بچو نوړۍ دا شانتې مستحقو خلکو سره نیمئ نو انشاءالله یو ځل بیا زما په کمزوري اواز باندې به هغوی راوچتېږي افسا څنګه ښایي بچې طبیعت دې ښه دی دا راته ووایه چې خپل ابو ته ګورې خپلې امي ته ګورې دې غریبۍ ته ګورې نو خفه کېږي ډېره خفه کېږي سبق وایې سویم کې دا راته ووایه چې کله لارې ته وځې اختر وي او ماشومانو ښکلې ښکلې کپړې ښکلې ښکلې جامې ښکلې ځان تیار کړی نو ستا زړه نه کېږي چې زه هم ښکلې کپړې زه هم ښکلې جامې واچوم کېږي نو ولې ځان له اخله که نه ښکلې ښکلې جامې که نه غریبي ده غریبي ده اختر کې نوې جامې اچولې وي نه اغوستې ښه نه یې اخیستې ده له پلار
جی ګرانو کتونکو اکثر ماشومان چې دای سره ما یو څو خبرې وکړې چې دی وایي په اختر کې ما کپړې جامې نه وي اچولې یقین وکړئ چې د غریب نه غریب وي نو هغه یې څه اختر له در غریبي وکړي او جامې واچوي او دا خو بیا ماشومان دي که دی د لوږې نه مري هم نه دی به وایي چې یاره موږ له جامې ځکه نورو ماشومان ته به ګوري نو په دې ماشومانو باندې رحم وکړئ دومره لږ چې کوم دی نو دی ستاسو نه ډېر څه نه غواړي لږ لږ امداد دی سره وکړئ چې دی د زندګي لږه شانتې بدله شي د دی ژوند ته لږ غونته کې سکون راشي اکثر ماشومان چې په اختر کې کپړې جامې نه وي اچولې نو چې هغه وخت کې به د دې په زړه باندې څه تېرېدل تر دې پورې هم ستاسو کور به الیاباس یوسف زی انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې به حاضرېږم که ژوند وفا وکړه که د مرد طرفه خیر وي والسلام خوشحاله خاد آباد اوسئ خوشخبری چکوال گولگپے سنٹر مین بازار مرغوز په مرغوز کې په لومړني ځل د چکوال د مشهورو ګولګپو آغاز شو چې ډېرې مزېدارې ډېرې ذایقه‌دارې او ډېرې خوندورې ګولګپې پکې بالکل په مناسب قیمت باندې تاسو ته ملاویږي او د دې نه علاوه د پارسل سہولت پکې هم موجود دی پتہ مرغوز مین بازار بالمقابل یونین کونسل موبائل نمبر 0317 8307